نبی علیہ السلام په یو وخت کې خزو ته خطاب کولو یا معشر النسوان اے د خزو جماعتا اما ان خياركن يدخلن الجنه قبل خيار الرجال پتاسو کې نیکمل بیبیان بعد د نیکمل سړو نمخ کې جنت ته ځي نیکمل بیبی بعد د نیکمل سړو نمخ کې جنت ته ځي او څنګه وځي فل يغسلنا ويتببنا اول باغیتا غسل ورکړي شي پاکي صفا وکړي شي ويتببنا خوشبوئی به ورولګول شي فيدفعن الى ازواجهن کو په جنت کې د دې خاوندان وی نو خپل خاوندانو ته په تحفه کې ورکړي شي سم خیال لې چې دا مصیبت د سره جنت کې مشرک شي الته بدا مصیبت نه زړه کې بدا کینه بغض نه الته بدا کبي بي دا بد تمام حور نه زیاته خسته یو تمام حور سردار دی زمون یو ماما فرمایل چې دینه کوم دلته تنګیو چې لا جنت کې مرا سره ملو شي د سينه دا د دې صفات په نه صفات جنتی به وي الله دې مونږ ټول ته خپل فضل نصیب کړي بل على برازين الحمر والصف دا بیان په پسرو او په ځړو خپل سواریانو باندې ناشتي څنګه چې بادشاہ روان یو غیر شاپیره دا غنا خپل فوجیان وي حفاظت کې دک شان بدیر روان دي فرشته بددي د حفاظت او د خدمت لپاره مقرر دي معهن الولدان او چرته د دې بچي په دنیا کې واړه واړه دک به موسروي كانهن اللؤلؤ المنثور دسه ماشومان بخکاری لکه چې ملغلره انسان په شیشې د پاسه ورتويږي او دسه پړک پړک د هر ځای ناراضي دا بچي به دسه ملغلره په شان ښکاري دغه منظر دی الله زموږ ستانه سي خپل فضل باندې کو زما عمل زخپل الله ته پیش کوم نو عمل خو نشتا سوا د ګنا نه کو نیک عمل همشته خو د ریاکارۍ نډک اخلاص ورک بګینه لګي بس یو وجه د خپل اعمال به جاری ساتو خو ور سره د الله د فضل امیدوار ورنه کار خراب دی